रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। यबना मेद मुहम्मद ची कुर्बान नशिनो तर अगीबत कामिल मुसलमान नशे या सरो मालबा पाक हुजूर बांदे फिदा खड़े ए साहिबा च सरो माल ते कुर्बान खड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रज़ल हुआ बे अहमद बा साहिब द ईमान नशे औ जिक्र फिक्र बदे समनशे साबिरनो चित्र सोत मदीने तरवा नशे सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सरवर ज़ेबादे सरवर ज़ेबादे माल अवसर में ते कुर्बान दे। वाह वाह सुपर खाइस्ता नबी सुल्तान दे। वाह वाह सुपर खाइस्ता नबी सुल्तान दे। ओए सरवर ज़ेबादे वल्लाह सरवर ज़ेबादे माल अवसर में ते कुर्बान दे। वाह वाह सुपर खाइस्ता नबी सुल्तान दे। वाह वाह सुपर खाइस्ता नबी सुल्तान दे। यमूर बीबी स्तन पसे वश पगर ज़ेदाला तासु ज़मुंग टूल मोमिनीन मोर बीबी आयशा मुबारका वश पा लग्या दे डिवाए लगवल दे पस्तने बांधे स जामे जोड़वी पदे के हवा इवा झटकरा गे झटके सरा मोमबते प्रेवतला डिवा मड़श्वा दे ला सस्तन प्रेवतला नो बस्तन प्रेवतलो जस्तन ते उरकश्वा त्यारश्वा पदे के अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे तवर तरादन नशो और वे खंदर रावी फरमाई नबी अलैहिस्सलाम खंदा सरगाफुन मुबारक नता सिरना रावतला चमूर बीबी आगा और कशव स्तन पके पैदा कर मोर बीबी स्तन पसे वश पकर ज़ेदाला पाक रसूल मुसके शोलो स्तन वजाले दाला वे वे पाक रसूल मुसके शोलो स्तन वजाले no pradakshwa ibarashwa pradakshwa ibarashwa bibi ven marda asman de wah wah sumara khaisa nabi sultan de wah wah sumara khaisa nabi sultan de। आयशा के हाथ से जिस वक्त सोई को गए अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सोई को गए मुस्कुराए हाँ 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 मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गए मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गए। चेहरा चेहरा महबूब है या चौदवी का चांद है। वाह वाह सुमरा खाइसा नबी सुल्तान दे। वाह वाह सुमरा खाइसा
قرآنی خبر ده، قرآنی واقعہ ده چې مصر اشراف مصر سلويختو کورو کې اشراف مصر خزې غږېدې چې زلیخا خپل غلام پسې شوې ده. غلامانو ته به هغه زمانه کې چا د انسان په نظر نه کتل. نو دا خبر دې تر ورسېده چې بهر خلک خبرې کوي او تا ملامته کوي او ته د عزیز مصر ښځی. نو دې سلويختو واړه ښځو ته دعوت وکړلو. یو خوا یې بسترې خورې کړې، بل خوا یې خورې کړې او ټولو ته تکیاګانې کېښوې. دا قرآن الفاظ دي په لاسو کې چړکۍ ورکړې او سیبونه ورکړل. وایي ترا به نه کټ کوئ چې کله یوسف منه کېږي ښکلی، چې کله یوسف را دننه کېږي بیا بیا کټ کوئ. ما عزتمندو حضرت یوسف علیه السلام شاهي لباس واغوستلو، ورته وی اوس را دننه شه. الله قدردان نبی چې کله پې را دننه شو نو دوی دومره خپل هوش پرېښودلو په کلاو سترګو سره چې خپلې ګوتې کټ کړې او پته هم نه ورته ولګېده. ګوتې کټ کړې. دس یو حسن، دس یو جمالو، دس یو کیفیتو. سړی لږ سوچ وکړي نو سړی کم ځای ته پکې رسي چې یاره دا به څنګه اخر سوچي که ډېر سړي کې مشغول شي. خو دا ګوتې کټ کولو خو سړي ته پته لګي که نه. او دا د قرآن الفاظ دي چې خپلې ګوتې کټ کړې. نو مور بی بی فرمائی لوامی زلیخ لو رأینا حبیبناه لأثرنا بقطع القلوب علی اليدی. بی بی عائشہ مبارک فرمائی دا خو یوسف علیہ السلام دیو قتلو. خدای ذات قسم که محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوینی گوتو پزای بزرونه کٹ کے او دوی تبا پتہ ہم ہونے لگی. شاعر فرمائی وی یوسف علیہ السلام پا حسن باندے پا مصر کے گوتے کٹ شوے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. او دلته د عربو بیا سړي چې دی نبی علیہ السلام صرف په نوم باندې خپل سر کټ کوي. الله مونږ ته داسې نبی را کړی د مشکات شریف حدیث ته حضور فرمایي چې په میزان به زه ولاړم، ما حوض کوثر سره به زه ولاړم، ما دوزخ دروازې ته به زه ولاړم، خپل امتیان به نه پرېږدم، جنتي دروازې خواته به زه ولاړم، حساب کتاب خواته به زه ولاړم. او فرمایي تر دې پورې چې کل انبیاء علیهم السلام آدم علیہ السلام نه واخله تر عیسی علیہ السلام پورې پدې کې یوسف علیہ السلام هم موجود دی. دا ټول به ما جنډې لاندې ولاړ، ټول به زما جنډې لاندې ولاړ. سبحان الله نو وې مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات دا د مشکات شرح دی. پیغه کې فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په میزان به زه ولاړم ولا فخر علی، زب پل صراط باندې ولاړم ولا فخر علی، زب دې فخر نکم. جهنم دروازې خواته به ولاړم خپل امتیان برنی سما ولا فخر علی، زب دې فخر نکو. ټول انبیا به ما جنډې لاندې ولاړی ولا فخر علی، زب دې باندې فخر نکوم. حالانکه دا خو د فخر خبر دی، فخر خبر دی. دا ولی وی نبی علیہ السلام مونږ ته فرمایي چې فخر ما ته نه دی پکار چې ما ته الله دا اعزاز را کړی دی، ما باندې الله دومره کرم کړی دی. فخر هغو انبیاء علیهم السلام ته پکار دی چې زما جنډې لاندې ولاړ وي. دا ښکلی یوسف هم به نبی علیہ السلام جنډې لاندې ولاړي. شاعر فرمایي ها سوچي یوسف ولیدو ګوتې کړې کلام دا کیلی سرور اعلام دا کیلی دلوے سما خیستا جانان وی دا کیلی دلوے سما خیستا جانان نزڑو نبے پریکڑی زڑو نبے پریکڑی وہ آقا میں گمرہ دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو، اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر تو پھیر لیتی دل پہ چڑیا
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف منا محبت سره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلی علیه لگ مختصر غوندې وخت لپاره تاسو ټیم علما لگ ټیم راکې ښه ما عزت مندو دا الحمد الف نوالا تر والناس پورې قرآن ته ودرېدل دا د هر چا کار نه کومو خلکو چې الله رب کریم په زړونو باندې رحمت مهر لګولی وي دا هغوی خلکو ته آسان دی مونږ الحمدلله په خپل جماعت کې یو د شپږو شپو ختم وکړو یو مو د درې شپو وکړو په یوې شپه کې مو 14 سپارې وي په یوې کې مو 14 وي په بله شپه مو 3 سپارې وي دا نه ما کمال دی نه د قاري صاحب کمال دی نه د بل چا کمال دی دا د صرف او صرف هغه رب احسان دی چې کوم رب مونږ پیدا کړي یاد وساتئ زه تاسو لږ توجه مبذول کوم عاجزي طرف ته الله رب کریم په دې ځمکه باندې څلور زره مذهبونه دي څومره دي څلور زره او په دې څلورو زرو مذهبونو کې الله رب کریم مونږ ته دین اسلام راکړو قرآن کې الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام الله په نس باندې دین چې دی هغه اسلام دی بل دین الله ته نه دی قبول او مونږ ته راکړو اسلام ما عزت مندو قرآن کې الله فرمایي ما چې دا کم مسلمان کړي دي دا مې په خپل خوښې مسلمان کړي دي او کم چې کافر کړي دا مې په خپل خوښې کافر کړي دي ورشه هندوستان ته د دنیا انجینیر دی پکې د دنیا فلسفر دی پکې د دنیا ډاکټران دی پکې خو الله یې د زړه ټالې وهلې دي دای د غوا پیشاب سکي دی وخت کې د ډاکټري کار پرېږدي دی وخت کې د تعلیم کار پرېږدي څه شی غوا پیشاب سکي لاس یې ورته نیولی ولې وایي دی زمونږ نه یادې مونږ ته دې کې شفا پرته دی حالانکې ښه ورته پته دی چې جراثیم دي ګندګي دی خو الله یې زړو پسې ټالې وهلې دي په خپل لاس باندې جوړ کړی بت او دی ښکته ورته کېږي تا او ما باندې فضل وکړلو تا او ما ته خپل وحده لا شریک ذات ته نبی علیه السلام په ذریعه سره وښیلو اسلام باندې فخر کوه اسلام باندې د خپل شکریا ادا کوه خو نن زموږ مسلمان داسې زړه مړ شوی د ګناهونو له وجې نه چې والله چې ته ورته وایې که نه چې یاره بس مونځ نه شو کولی ډېر په خوښې د سره پرېږدی او که بیا دې ورته ویله چې جمع ته ځو وایي یاره کپړې مې څښا دي او که بیا دې ورته وایي چې یاره دلته فلانیو ولیمه ده ډېره ټیټ ولیمه ده وایي یو 15 منټه صبر وکړه چې دا جامې واغونده بیا راځم دا یې زمونږ ایمان کمزوري ده نبی علیہ السلام فرمائی المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص فرمائی مومن سړی به په جماعت کې داسې خوشحاله وي لکه دا ماهی کب چې په دریاب کې په سیند کې خوشحاله وي او منافق سړی په جماعت کې داسې تنګېږي لکه مرغه چې په پنجره کې بند کړي اوس موږ د خپله سوچ وکړو چې زمونږ کم کیفیت دی جماعت ته چې راځو موږ مسلمان جنرلی اور آل خبر کوم مونږ مسلمان جماعت ته چې راځو فکس ټایم باندې راځو او بیا که قاري صاحب لږ شانتې لیټ شي بیا قاري صاحب ته دا ټایم خیال ولې نه ساتې دومره خلک درته ناست نو ما عزتمندو قدرمنو دا تنګي ولې زمونږ په زړونو کې الله کور متعلق راغه حالانکې دا خو د جنت له ټوټو نه یوه ټوټه دی یو سړی بیمار دی هغه عذر دی لکه اوس مثال کے طور پر حاجي صاحب دی یا یو سړی دی عذر دی هغه خو بس عذر لري انسان دی انسان باندې قسمه قسم وخت راځي عذر یو وخت په داسې راشي په ولاړه به مونځ کوي بل وخت په داسې راشي چې په ناسته به نشي کولی بل وخت ما طرف توجه لرئ بل وخت په داسې راشي چې په ناسته به مونځ نشي کولی خو ما عزتمندو مختصره غوندې زندگی ده هر څه پاته دی هر څه پاته دی نن مې یوې جنازه کې دا تقریر کوي د سوات دا ریاست 15,000 کاله تاریخ دی یو تاسو نه یې په باندې ډېری خلک 15,000 کاله د دې سوات تاریخ دی 15,000 او په دې کل ځمکه باندې قسم قسم خلک تیر شوي دي صرف حضرت
حضرت سلیمان علیہ السلام په زمانہ کې یروشلم بیت المقدس خواته 12,000 قبرونه په هغه زمانہ کې سلیمان علیہ السلام په زمانہ کې اوس کم وخت خلق زی راضی بس دا یو سیستم دی خو کامیاب هغه دی چې چا الله او پیژندلو ډیر ظالم خلق په دې ځمکه تیر شوی دی چنګیز خان نوم به مو اوریدلی په ځمکې مخ د مسلمانو سخت دشمن دنه بل څوک نه دی تیر شوی بغداد معلا کې دومره وینه توی کړه چې یوه هفته دریای فرات 14 سور بهېدولو وینه دومره وینه توی کړه او په هغه لار به اس نه بونځولو چې په کومه لار به د مسلمانو په وینو سره د اس خپې نه لم دی مسلمانو له سرونه به کوټې جوړولې خو دین څوک ختمولی نشي اسلام څوک ختمولی شي ته مونځ نه کې مه کوه که نه ته تلاوت نه کې مه کوه ته قرآن ته نه راځې مه راځه دین خو دې تا محتاج نه ده الله به داسې خلک راپورته کړي قرآن کې الله فرمایي زه به تاسو لرې کړم تاسو په ځای به زه داسې مخلوق راولم چې 24 غنټې به ما یادوي ما صفتونه به کوي اوس یې ته نه یادې دا یې تا خپله بېوقوفي دی ته رب طرف ته نه راځې دا یې تا خپله بېوقوفي دی تاریخ لیکي چنګیز خان یوه ورځ 300 مسلمان په لاین باندې ودرول او خپل په اس باندې یو غره په سر باندې ورته ولاړ دی ورته وایي زه ګورم ما تر مخ یو مسلمان مری وهی ما زړه په باندې غټېږي ما ته خوشحالي میلاویږي نو بس شروع وشوه یو مسلمان نه سټ وهي 300 مسلمان دي په دې کې په یو سپینګیري په بابا باندې نظر پرېوتلو سو ګوري چې هغه اولني لین کې ولاړو بچ کسانو باندې شروع شو اولني لین نه دویم ته شو اولنی لین کسانې ختم کړه په دویم لین باندې شروع شوه نو دا بابا دریم لین ته لاړلو دویم وال ختم شو دریم وال ختم شو چنګیز خان لرې منځ نه د باندې نظر و نږدې ورته راغی توجه مو شته ټولو توجه ده لاس اوچت کې چا توجه نه وي ایزه ګورې ته خو نږدې ناست داسې مه کوه ماشاءالله جزاک الله الله دې تاسو دې مینه محبت درکړي ما وی ډېر وخت شو د ستاسو په مخ مې خندا نه دی چې خندا ووینم به هر حال ما عزتمندو هغه بابا ته نږدې راغی وی زه چنګیز خان دا غواړم چې مسلمانو په زړونو کې دا خپل روب داسې کېږدم چې څنګه مې ستا په زړه کې کېښو وګوره یو لین نه دی بل بدل کړو بل نه بل خو مالو تورې نه بچ کېدی نه شي هغه وخندل وی تا به دا ګماني چې زه له تا نه یریږم زمانه ښه ځوانان لاړه زه له مرګ نه یریږم ما خو اوس خوړلې او څکلې ده زه صرف د خپل رب قدرت کتلو ته انتظار کیم او دا سوال کوم چې یا ربه ما ته خدا یو نظر وښایي چې دا ظالم زه په خپلو سترګو ووینم چې دا خنزیر لاړ شي له دنیا نه صرف هغې نظارې ته ګورم الله په کارو کې خو ډېر شته ډېر نشته که نه نو ما عزتمندو چنګیز خان وخندل قهقه یې ولګوله په لاس کې نیبو بری غزار کړو هغه یې لاس نه خطا شو لاس یې پسې ورښکته کړو په اس باندې ناست بس وزن یې توله یې برابره نه شو پسې راواوړېدو فخر یې کولو تکبر یې کولو لویي یې کوله نو ما عزتمندو چې پسې راواوړېدو په زین کې خپه ونښتې شوه اس ویرېدو منډه یې کړه چې منډه کړه راکاږي په دې ګټو په تیګو وهي چې کله ودرېدو چنګیز خان کې یوه ذرې برابر هم سانه وه بابا چې کله ورخواته راغی رب ته په سجدې شو وایي سبحان ربي العظیم پاکي دی هغه ذات لره چې لوی دی نو دې ځمکې باندې قسم خلک راځي قسم فرعونیان راځي تیریږي به څوک پسه کوي څوک پزه کوي خو کامیاب خلک څوک دي الله محبوب فرمای قرآن چې دی د دې مثل د رسۍ د پړي دی یو طرف ته الله په دست قدرت کې دی بل طرف مخلوق کې چا ونیسلو دا په دواړو جهانو کامیاب دی چې چا قرآن سره ربط وساتلو اوس نن مونږ په زامنو باندې اعلی تعلیمونه حاصلو مدرسې زمونږ شړې شوې جماعتونه مونږ شړ شو په سیکنډ ټایم باندې هم هغه پیسې خورو چا پیسې ته ناس وي پیسو ټیکېداران وي ټیوشنونو یې کولاو کړي ماشومان په دې باندې اخکې چې قرآن ونه وایي حالانکه یو وختو برې صغیر پاک و هند کې برطانیې زور شروع شو کله هم چې ظالم خپل په زور باندې راشي بیا خو ارسه کوي که نه نو یو وخت داسې راغی برې صغیر پاک و هند کې چې مسلمانو له جماعتونه قرآن پاکونه غونډول او ډېرو جماعتونه غونډ کړل انګریز
یو بوډا بابا ناست دی په یو کلی کې امام دی قرآن مخې ته کلاو کړی دی او جاړي په دې کې یو ماشوم غوندې لسو کالو هلک تېرېدو هغه چې مولوي صاحب وکتلو چې جاړي په سپینه ږیره باندې ورته راغی ولې جاړې بابا څه وجه دی مونږ ته ووایه څه پریشاني وي څه مسله وي حال بیا کو وایي بچا جاړم خو ځکه انګریز لګیا دی دا کم کلام مې چې مخې ته پروت دا له مونږ نه غونډوي او دریاب ته غورځوي نو مونږ مسلمانو سره خو به قرآن پاته نشي نو هغه ماشوم ورته ودرېدو یوه سیپاره یې ورته ووې ورته وایي بابا خفه کېږه ما یوه سیپاره مې درته ووې چې څنګه مې دا یوه سیپاره په دې سینه کې په زړه کې پرته ده دقسې مې پوره 10 سیپارې قرآن په سینه کې پروت دی ټیک دی زموږ مسلمانو الماریو نه به قرآن انګریز اوچت کی کافر به اوچت کی خو مسلمان له سینے نہ قرآن سنگی وباسی علامہ اقبال فرمائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر امام اہل سنت امام شاه احمد رضا خان سے تیورز یو کسوی حافظ سے ځان سره سوچ وکړه چې زه خو حافظ نه یم دا سړی دروغ وکړي نشي را اوس قدرت ته وایي 30 شعبان دی په سبا رمضان شروع کیږي ماخام او ماسخوتن مینس ټیم دی ورته کېنستلو فوراً یوه سپاره یاده کړه او بیا یې په تراو کې تلاوت کړه اسلام مونږ ته داسې هیرې راکړي دي چې 29 رمضان راتلو امام اهل سنت شاه احمد رضا خان پورا 10 سپاره قرآن خپل سینې ته داخل کړه او یاد یې کړلو نن مونږ ته بلاویږي فلانی انجینیرینګ ټاپ کړلو فلانی چې د ګولډ میډلیسټ ټیک ته مونږ منو الله دې نور ترقی ورکړي دنیا تعلیم به حاصلوي دنیا خوش عزت تعلیم خو دین ته خوشانه دي ګرځول پکار کنه مونږ ماشومان دا جنریشن چې دی خاص کر ینګ جنریشن پکار دی چې دا دینی تعلیم سره سره دنیاوی تعلیم هم لري هم دنیاوی تعلیم یوازې فائدہ نه ورکوي او صرف دینی تعلیم چې دا فائدہ ورکوي خو هغه سه اتم اکمل فائدہ نه ورکوي چې څنګه دنیاوی تعلیم بیا وسره نه وي انداز یو وخت راغلی دی اما عزتمندو نن مونږ اولاد تربیت کې لګیا یو خو مونږ دین طرف ته مونږ د خپل اولاد تربیت نه دی کړی بیا اخر وخت کې نتیجه سره شي به نتیجه درته بیانو په لاهور کې زمونږ یو ملګری خبره وې زمونږ په ماله کې یو سړی و زوی دا خبر وکړه چې کله مونږ دعا ته ورغو زوی په امریکا کې پاته کې دو ډاکټر و وی مونږ دعا کوله تعزیت ته ورتلو وی دوی چې تاسو راځئ خو تاسو داسې ده چې ما پلار د خدای پاک ونه بخي چې تاسو وایي سړی پلار د خدای ونه بخي داسې خبرې کوي وی چې دا خبرې په دې باندې کوم چې زه کله راغم او پلار مې بیمار شو پلار مې زلکدنو ما ته بچا لاړ شه په الماری کې قرآن پاک راواخله زه لاړم ما ته قرآن پاک نه میلاوېدو بیا وی بچا ورشه یاسین شریف پکې پروت راواخله ما ته یاسین شریف نه میلاو کېدو بیا مې د مالی امام راوستلو هغه تلاوت ورته وکړو او پلار مې مړ شو په دې الماری کې چې څومره کتابونه پراته دي سو جبې مازده دي دا ټولو باندې زه پوهېږم ټول مې ویلي دي خو یو قرآن ما نه دی ویلی په قرآن زه نه پوهېږم او زمونږ هم دا عوام دا کار دی چې صرف او صرف په دې پوهېږي چې اوس الف لام میم شروع کړه اوس سیقولو سپاره شروع کړه اوس تلک الرسل شروع کړه اوس لن تنالوا البر شروع کړه اوس والمحصنات شروع کړه والله لا يحب الجار واذا سمعوا بس په دې باندې پوهېږي چې دا اومه سپاره دی دا شپږمه دی دې نه بیا اخوا چې دی صرف په یعلمون او په تعلمون پوهېږي نور په څه نه پوهېږي اخر کله به مونږ قرآن ځان ته نږدې کو کله به مونږ قرآن تعلیم زده کو کله به مونږ مقصد دا ده چې قرآن تعلیمات خپل اولاد ته ورزده کو دنیا باندې مونږ لکاو روپۍ لګو دنیاوي تعلیمونو باندې خوشی زده کول پکار دی زه د دې خلاف نه یم خو ما عزت مندو دین تعلیم هم ضروری دی کنه دین تعلیم ضروری دی قرآن حفظ ضروری دی قرآن مقصد دا ده چې ترجمه ضروری دی قرآن په حرف باندې چې سړی پوهېږي هغه خوي او قرآن یو داسې فیض دی
علامہ ناصر الدین البیضاوی زمونږ په شپږمې درجه کې مدرسو کې په اومه درجه کې یو تفسیر ملاویږي پڑھاویږي صرف سورہ بقرہ ده نور تفسیر نایاب ده علامہ ناصر الدین البیضاوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی انتہائی مشکل ترین کتاب دے عربی کے ہر عالم نشي ویلے دومره خوش کتاب دی دا د څنګه ولیکلو د دغه سړي د مازغو د رګ بیماری و دلته مازغو رګ بیا وینه چلاو پرې خو بیا بچا په بلیډ باندې کټ کو دا وینه بچا راوته بیا به ټیک شو خو نه ښځه وه نه بال بچو یوازې به په کور کې اوسېدو بوډا سړی و ضعیف العمر بس په دې کې یوه ورځ دا بیماري ته تپې راغله بدن حرکت پرېښو دقسې پروت و بېهوشي نه کمزوري شوه 3-4 ورځو بعده ګر ګاونډ کې پته ولګه چې مولوي صاحب نه ښکارېږي خلک ورته راوړېدل کور ته او څه ګوري چې دا خو نن څویمه ورځ دی وفات شوی دی بلکل سان عالي غسل یې ورکړو کفن یې ورله برابر کړو په قبر کې کېښو چې په قبر کې کېښو دلته الله تعالی سترګې کولاو کړې آواز په باندې کېږي صاحب خوځمه په قبر کې پروت دی وی قبر ته زه څنګه راغم وی بس خلکو دا سمجاو کړی چې ته مړ شوی او لارې سره خښ کړی چې سبا سحر شي اوس شپه دې بیا آواز وکړه بیا به دې څوک وباسي وی ته څوک یې وی زه تر سره په قبر کې یم وی بیا ته څنګه ما وینې وی زه تا وینم وی تا ته څنګه پته دی چې شپه دی وی ما ته 2 ډیوې په قبر کې لګي یوه ورځې لګي یوه شپې لګي شپې چې کومه ډیوه لګي هغه سره وي ورځې چې کومه لګي هغه زیړ رنګ واله وي اوس چې کومه ډیوه ما ته لګېدلې ده هغه سره لګېدلې ده وی دا راته ووایه دا دومره یو عام سړی دا دومره فضیلت دا دومره مقام دا دومره اهمیت ته کم ځینه حاصل کړو چې ته ما هم وینې ما سره خبرې هم کیا او مړی او تا ته دا هم پته لګي چې تیاره دی یا رڼا دی اوس ورځ دی یا شپه دی و یاره چې نور عمل مې نو واورئ دې ځینې واورئ او په دې زړه ګل دسته کې ځای ورکئ کوم الفاظ یې ورته وویې وایي ما به په دنیا کې سهار روزانه سوره یاسین تلاوت کولو او ماسخوتن به مې روزانه سوره ملک تبارک الذی تلاوت کولو بس چې کله راسې مړ شوی الله د قرآن تلاوت په برکت سره په فیض سره په ما دا انعام قبر کې کړی ده سبحان الله دی وایي چې یا ربه ته خو بس اوس یو ځل سحر راولې چې سحر شي بیا به پته ولګي چې زه قرآن څنګه تفسیر لیکم بس سحر شو آواز یې وکړو خلک تېرېده چې وې کیندلو راوې باسلو سړی ژوندی و بیا کېنستو قرآن یو تفسیر یې ولیکلو تفسیر المعالم التنزیل المعالم التنزیل دے تفسیر نوم دے او په تفسیر بیضاوی سره مشهور دے علامہ ناصر الدین دومره خوش کتاب لیکلای دے دومره مشکل کتاب لیکلای چې هر سړی په پوهیږي نو ما عزتمندو قدرمندو قرآن سره چې چا هم نزدېکت حاصل کړو هغه مقام ول دي نیکانو سره چې چا هم نزدېکت حاصل کړو هغه مقام ول دي قرآن کې سوره یوسف سوره کهف کې الله تبارک و تعالی فرمای وکلب باسط ذراعه بالوسید اصحاب کهف غار کې دنه پراته دي ملګری او سپیچ دے په سوکاټ باندې غار مخه تخپی وګدې کړی دي او دا خو الله کلام دے په دې کې خو احکام کې دل پکار دي په دې کې خو شیزونه نه منع پکار دي قران کې الله د سپیو ذکر سره پارا کوي سپیو ذکر سده پارا کہے چه فرمائی و قلب باسطن ذراعه بالوسید سپی غار مختا پروت تے او خپل خپی اگدے کڑی دی قطمیر دا دے سپینو متفسیر ساوی لکلی دی چه سوکم پا کتاب باندے آشیز باندے قطمیر نمولی کی دا آشیز بیانو رکی گی دے سپی ذکر اللہ والے اکڑو فرمائی دا ذکر قرآن مونگتا اشارہ را کہے چه دس پائل ساتنا سشای دے سپای دے خو چکل اللہ دوستانو سر نسبت را گئے نو اللہ رب کریم پا دباندے مہربان شو پا قرآن کے دا ذکر وکرلو تفسیر جلالین لکلی دی سلور انامونا اللہ پا اصحاب کاف وکرلو 309 کالا اللہ رب کریم دویتا خوب شانت خوب ورکرلو
دا سپي ته هم ورکړو فرشتو ډیوټي ولګوله هر شپږو میاشتو نه پس په فرشتې راتلې دوی بیا اوړول را اوړول دا سپی غار مخې ته بارانو ته هواګانو ته یخ ګرمۍ ته پروت ته دی بیا هم اوړولو را اوړولو 309 کالو نه بعد چې کله اصحاب کهف په غار کې را پاسېدو سپی هم را پاسېدو خپل غوږونه اړه کول ویښ شو او څلورم انعام دا دی چې کله دا اصحاب کهف ملګري جنت ته دننه کېږي دا سپی چې دی دا به هم د بني اسرائیلو یو ملاو بلعم باوره د هغه په شکل کې به الله رب کریم جنت ته دننه کوي څه شی وکړو نیکانو سره نسبت راغی صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالع تورا طالع کند نیکو خلقو صحبت بده نیکی او بدو خلقو صحبت بده بد کی بس تاسو تما په اخر کې دا خواسته خپل بچو باندې قرآن وایو دنیا هم وایو دنیا تعلیم هم په کوي قرآن صحیح زده کړه ورکړي صحیح کاری ته کې نه خپل لونو باندې صحیح قرآن زده کې په خپل زامنو په خپل رور باندې دنیا به ختم شي ما عزت مندو خو الله کلام تذکره به باقی وي الله کلام به باقی وي بس د کلام سره صرف پروژه کې نه هر وخت یو ربط او یو تعلق ساتل پکار دي الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کی آمین بجاه نبی الامین صلی الله علیه وسلم